بالکل ګران کتونکو دا وضع موجود یم په میټروپولیټن کې او زما سره به تاسو ګورئ چې د ټیکدارانو صدر فلک نیاز صاحب د میټروپولیټن موجود دی. هغې سره خبرې کوو چې دا کم بیان په سوشل میډیا او په میډیا باندې چلیږي چې 2 ارب روپۍ بغیر څه ټینډرونه بغیر څه کار نه وتې دي. د دې سره خبرې کوو. زه ملک فلک نیاز خبرې کوم د میټروپولیټن پېښور صدر. دا چې کومه ویډیو دلته گردش کوي دا ویډیو زما د نظر لاندې راغلې ده، ما هم کتلې ده. دا کومې خبرې چې په دې کې شوي دي نو دا خبرې خو غلطې په دې وجه دي چې د ټینډر یو خپل پروسس وي چې هغه چې کوم دی د هغې دپاره لاول چې کوم دی ګوره PC1 جوړېږي، خپل ډپارټمنټ سب انجینران لیږي موقع ته او په موقع باندې چې کوم دی د هغې PC1 جوړېږي. هغه PC1 بیا راواغېستې شي، هغې دپاره بیا د DSC میټینګ کېږي چې د هغه DSC په میټینګ کې چې کوم دی نو د مختلفو محکمو خلک چې د چا ټینډر وي په هغې کې چې کوم دی د هغې سربراہ DC وي، ډیپټي کمشنر وي، هغې کې مختلف خلک ناست وي، انجینران پکې ناست وي، افسران پکې ناست وي، د محکمو مشران پکې ناست دي. هغه DSC چې وشي نو هغه DSC منټس بیا راشي او هغه DSC چې چا د انډر لاندې شي وي نو هغه بیا ایشو کړي ایڈمنسټریټیو اپروول. ایڈمنسټریټیو اپروول ایشو شي، بیا په ایڈمنسټریټیو اپروول باندې چې کوم دی نو ډپارټمنټ ټینډر وکړي. نو څه درته تاسو بیا هغه ټینډر کې چې کوم دی لکه په اخبار کې لاړ شي، په ویب سایټ باندې راشي، اوس کوئی پیډ دی هغې کې بیا چې کوم دی مختلف ټیکداران راشي او هغې کې شریک شي او هغې کې خپل ریټس واچي، خپل حصه پکې واچي، بیا د هغې نه بعد چې کوم دی د ټینډر هغه نور پروسس کېږي. صدر صاحب که موږ وګورو تاسو ډېر غټ یو لینتي پروسس یاد کړو چې په دې کې ضلعي انتظامیه هم زما خیال راغلل او منسټران هم راغلل، محکمې افسران هم راغلل چې کومې محکمې تحت دا پیسې منظور شوي وي او دویمه چې کېدای شي دې کې منسټران هم راغلي دي نو چې 2 ارب روپۍ دې یادوي نو مطلب دا چې دې ټیکدار دا ټول خلک واخیستله او دا پیسې هم داسې ډایرکټ وویستې دې مطلب دا دی. دا خو چې هر چا ویلي دي دا خو غلطه خبره کړې ده، بلکې زمونږ د بدبخته او بدقسمته صوبې سره ظلم کړی دی چې دلته چې کوم دی نو اوس مطلب دا دی لکه د پېښور کې چې دا ایشو خوره شي نو هر سړی هر ټیکدار ته بیا د غل په نظر باندې ګوري چې د غلا کوي. حالانکې دا چې کوم دی دا کوم پروسس چې کېږي که بیا وروسته د بل پروسس کېږي ټیکدار ته چې کوم دی ټینډر حواله شي د هغه په نوم ورکاډر وشي بیا هغه بل کېږي نو هغه بالکل داسې چان کېږي چې هغې کې هم یو شی داسې نه پاتې کېږي چې یاره هغې کې ټیکدار ته دې پرېږدي یا څه سهولت ورله ورکړي. په ډېره ګرانه باندې ټینډر اخیستې کېږي، په ډېره ګرانه باندې بیا بلونه کېږي نو داسې غلطه خبره ده چې یاره 2 ارب روپۍ چا داسې ویستې، 3 ارب روپۍ چا داسې ویستې، دا څه ډاکه نه ده. دا دلته کې هر څیز د پروسس د لاندې کېږي. کم از کم د هرې محکمې بیل منسټر وغیره دا انوالو شوي وي، بیا به په دې باندې ټیکې وتلې وي، بیا به ټینډر وتلې وي، بیا به هغه خلکو ته ټیکې میلاو شي. داسې پروسس بالکل 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 دې کې چې کوم دی دا ګوره هرې محکمې ایډمنسټریټر به دې کې ناست دي، میټینګ کې ناست دي. تاسو ته دې نه مخکې مې ووي چې میټینګ کې ناست دي، هغه خپلې PC1 راوړي وي، هغه PC1 چې منظوري شي هغه بیا ډیپټي کمشنر ایشو کړي د هغې باره کې چې ایشو شي ایډمنسټریټیو اپروول چې مطلب دغه ایډمنسټریټر د طرفه دا کوم خلک چې ناست په دې کې دي دا ایشو کا بیا هغه چې کوم دی نو اوس ټینډر ته لاړ شي. داسې داسې نه ده چې 2 ارب روپۍ سړی په بډه کوي او 3 ارب روپۍ په بډه کوي، داسې د ځنګل قانون نه دی لکه دا په یو طریقې د لاندې هر څه کېږي. جی بالکل ګرانو کتونکو تاسو د ټیکدار فلک نیاز صاحب چې کوم د میټروپولیټن ټیکدارانو مشر دی صدر دی هغه تفصیلا خبرې مو اورېدې چې دا ټیکې په کوم پروسس راځي، بیا ټینډري کېږي، بیا د هغې انکوایري کېږي، ډېر یو غټ پروسس تفصیلي تاسو ته ووایي. نو اوس تاسو خپله سوچ وکړئ چې دا کم ویډیو وایرل شوي ده نو دا خو موږ ته داسې ښکاري داسې لګي د ټیکدار څخه خبرونه چې دا اصلي د ټیکدارانو د بدنامولو یو کوشش دی او بل طرف ته د دوی خپل سیاسي اختلافات دي، هغه اختلافات یا چا له زور ورکولو لپاره هغوی دا بیانیې ورکوي. نو پکار دا ده چې دې سیاسي خلکو له چې داسې سیاسي بیانیې ورکوي خو د یو بل خلاف دې ورکوي، دا چې برد واحد یا ټیکدار یا بل په دې کې بدنامي